هدایت علما تشریف فرمایي دوه معنی لري. یو معنی هدایت دی ته وستاسو په ذهن کې چې یو سړی ته لار وښیي، دا هدایت دی. توجه شته؟ دویم دا یو سړی مقصد ته ورسې، دام چې کم دی د هدایت معنی ده. د هدایت دوه معنی دي. سوال پیدا کیږي چې کم انسان ته خدای پاک ایمان نصیب کو، دی خو خدای په هدایت باندې کو، ولې خدای ته وی اهدنا الصراط المستقیم؟ هغه کس چې دته انبیاء کرام د هدایت په شکل کې راغلي دي، دی بیا هم پنځه وخت وی اهدنا الصراط المستقیم. هغه کس چې هغه ته خدای پاک نیغه لار هم ښودلې ده، هغه خدای پاک بده لار هم ښودلې ده، هغه خدای پاک راه راست هم ښودلې ده، هغه خدای پاک هغه کږه لار هم ښودلې ده، دی بیا هم رالګي، دی بیا هم وی خدایا پنځه وخت سجده لګوي. اهدنا الصراط المستقیم لاجک پکې سره، اهدنا الصراط المستقیم فلسفه پکې سره، اهدنا الصراط المستقیم نظریه پکې سره، اهدنا الصراط المستقیم سوچ پکې سره. تاسو لږه توجه کې مسلمان ته خدای لار ښودلې ده څه نه وکړه، بیا مو اهدنا الصراط المستقیم. قرآن راغلی اهدنا الصراط المستقیم، انبیاء راغلی اهدنا الصراط المستقیم، هغوی ورته لار ورپه ګوته کړې ده، بیا مو اهدنا الصراط المستقیم. علما فرمایي توجه وکړه، وی په دې ځای کې د هدایت په معنی راوباسو. یو هدایت هغه دی چې خدای ته لاره ښودلې ده، خدای پاک تا ته کږه لار هم ښودلې ده، خدای پاک تا ته نیغه لار هم ښودلې ده. یو د هدایت معنی ده ایصال للمطلوب. اوس په دغه لاره باندې چلن پکار دی، اوس په دغه لاره باندې تک پکار دی، اوس په دغه لاره باندې منزل مقصود ته تل پکار دی. تا ته خو پته ده چې مونځ کوم پیدا به راکوي، خو شیطان په لغزش کې واچولې. تا ته خو پته لګي تلاوت کوم پیدا به راکوي، خو شیطان په لغزش کې واچولې. معلومه دا شوه هدایت دوه معنی لري، یو لاره ښودل دي، یو مقصد ته رسول دي. نو چې انسان کله الله تبارک وتعالی ته سجده لګوي، دی د الله تبارک وتعالی نه یوه غوښتنه کوي، خدای لار دې راته ښودلې ده، قرآن راته مخې ته پروت دی، احادیث راته مخې ته پراته دي، د انبیاء کرامو اقوال راته مخې ته پراته دي. هسې نه د شیطان په لغزش کې را نه شمه، د دنیا په هوس کې را نه شمه. رب کریمه چې کله دا دوه سترګې پټومه چې زه دې هغه ځای ته رسولی یم کوم ځای ته چې زه رسېدل غواړم، هسې نه لار راته مخامخ ښکاري، منزل پې باندې چرې ولکمه. د دې اولیاء کرامو ډیوټي څه ده، د دې اولیاء کرامو کار څه دی؟ هغه د 14مې صدۍ غافل مسلمان چې قرآن ورته مخې ته پروت دی خو چلن پې باندې نه کوي، احادیث ورته مخې ته پراته دي خو چلن پې باندې نه کوي، احکامات ورته مخې ته پراته دي خو چلن پې باندې نه کوي، اقوال ورته مخې ته پراته دي خو چلن پې باندې نه کوي، عباداتو معاملات ورته مخې ته پراته دي خو چلن پې باندې نه کوي، د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ارشادات ورته مخې ته پراته دي خو چلن پې باندې نه کوي. رب کریم هدایت کول کې راولېږل د انبیاء کرامو په صورت کې، رب کریم د انبیاء کرامو نه پس علما کرام راولېږل د دغه هدایت په صورت کې، او رب کریم بېلاره مسلمان لپاره اولیاء کرام راولېږل چې په دغه لاره. ځکه دا ډیوټي ډېره سخته ډیوټي ده. نن سبا خو ته ماته ولي وایې، زه تا ته ولي وایم، راشه دې طرف ته وګوره چې د ولایت جنت څه شی ده.